نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر طاعتهم والمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه فإذا أراد الله أن يعيد الإسلام عزيزا قسم كل جبار عنيد وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها يا حذيفة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه ويظهر الإسلام لا يخلف وعده وهو سريع الحساب أخرجه السليمي الشافعي في عقد الدرر وأبو نعيم في صفة المهدي والسيوطي في الحاوي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزتمندو مسلمانانو رونو دا حدیث مبارک حضور صلی الله علیه وسلم دې کې دا قیامت نږدې واقعات چې کوم مهتر روان دي هغه بیان کړي. حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې امت ظالم او جابر په بادشاہانو باندې افسوس دی چې دا نیک خلق سرنګي په ظلم کې په ستم کې ساتي او یری دی قتلی هغه خلق د دینه بچ کیږي کم چې د دې خبره مانی مگر متقی مومن پرهیزګار د دې سره زبانی خبر اترو په ذریعه سره معامله ساتي خو د دې مؤمنانو زړونه د دین ډېر لري. الله تعالی چې کله دوباره د اسلام ژوندي کولو اراده فرمایي نو د هر ظالم جبار دا به ختم کی ځکه الله تعالی د فساد نه بعد د امت په اصلاح باندې قادر دی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے حذیفه که د دنیا په ختمېدو کې یو ورځ هم باقی شي نو الله تعالی به دا یو ورځ اوږده کی او زما د اهل بیت نه به یو کس خلیفہ مقرر کی او هغه به راولیږي د هغه په لاس باندې به خنریز جنگونه جاری کی او الله تعالی به اسلام داغي په ذریعه سره په دنیا کې غالب کی. الله تعالی د خپل وعده خلاف نه کی. الله تعالی زر حساب اغستونکي. نمایزت مندو دا د حدیث مبارک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په آینده زمانه کې د حضرت امام مهدی علیه السلام پیشنګوئی هم ورکړل. زما په خاندان کې به الله تعالی یو کس پیدا کی زما په اولاد کې چې داغه په لاس باندې با خنریز جنگونه جاری شي او د اغي د مهنت په وجه باندې الله تعالی دوباره اسلام ته الله پاک غلبه ورکړي. نو چون کې دا خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی او پیشنګویان دي او دا زموږ په دې باندې ایمان دی دا به خامخا کیږي ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم متعلق زموږ د مؤمنانو دا عقیده ده چې د الله تعالی حق او سچ پیغمبر دی او سچ امت ته ویلي دي صد مغیبات او خبرې کړې دي دا ټول ورته الله په خودلی دي. دا د الله تعالی په منشا باندې د الله تعالی په اراده باندې د الله تعالی په خواه باندې دا ټول حالات مهتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خول دي دا علم ورته الله تعالی ورکړي. ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کې الله پاک څه فرمایي
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څه هم بیان فرمای نو دا د الله تعالی د طرف نه وحی ده چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جبه مبارک باندې جاری کیږي. نو دا با صورتحال چې څه هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی دا مه تر روان دی. د قیامت علامات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر بیان کړی دي. دا پیدر پیرا روان دي. واړه واړه علامات دي، علامات صغرا دي، علامات کبرا دي. خو داغه د پر الله تعالی یو قسم ماحول جوړي او داغه د پر س اسباب دا کیږي. لکه ګورئ 2011 نه چې دنو د عرب بهار په نوم باندې عرب ملکونو کې مظاهره او د شانتي سیاسي صورتحال په نتیجه کې د ډیرو حکمرانانو حکومتونو چې دنه دا غورځېدلي په عوامو کې ډیره بېچینی او د سیاسي میدان د قیادت نه خالی دي. د زور زبردستی په بنیاد باندې کوم حکومتونه چې دا قائمو هغه اختتامی مرحله ته هغه چې دنه روان دي. باغې کې څو وګورځي دا څه ختمېدو والي د ظالمانو جابرانو حکمرانانو وخت چې دنه دا ختمېدو واله دی. لکه دغه یو جھلک و چې الله پاک په دغه 2011 نه عرب بهار په نوم باندې چې کوم سیاسي مظاهره او دغه نو دا یو جھلک الله پاک خودلې دی چې په دې باندې دغه ظالمو جابر حکمرانانو د ختمېدو یو سلسله شروع شوې ده او الله تعالی به د ظالم جابر حکمرانان چې دي دا مخ د زمکه به خدای پاک وزګاری. او دا صورتحال چې دی اهل نظر علما او بل پدې فن باندې پوا بزرگان او اهل الله اغي پدې باندې گویا دي او اغي چې نو چې دا ټول حالات الله پاک د حضرت امام مهدی علیه السلام په قیادت کې د خلافت اعلی منهاج النبوت د قائم کېدو او هغه دغه چې نو هغه الله تعالی په دې طریقه باندې هغه لپاره یو ماحول برابرۍ. دغه د الله تعالی وعده ده د حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور او په آخر زمانه کې د خلافت اعلی منهاج النبوت قیام او زمکه د عدل او د انصاف نه ډکېدو دا د الله تعالی وعده ده. نو د الله تعالی دا وعده پوره کېدو وخت قریب راغلی دی. د الله تعالی دا وعده ده چې الله تعالی با د خپل وعده خلاف ورزي نه کی. زر تر زر الله پاک چې دا حساب اغستو ولري او خدای پاک د ازمکه چې سرنګ د ظلم نه د غنه چې د ډکه شوی ده ان قریب الله تعالی حالات بدلول والده او دا څه صورت حال چې په دې دنیا کې شروع دی کنه نو دا تمهید دی د حضرت امام مهدی علیه السلام په قیادت کې د خلافت علی منهاج النبوت د قیام د پاره. د حدیث مبارک کې هم دغه خبره ذکر شوې ده چې دا ملوک جبابره د سرنګ د خپل عوام قتلی او یری مطیع او تابعدار خلق هغه خود دي مرګري دي. خو مؤمن تقی چې دی متقی مسلمان متقی مؤمن د جبه تر حد پورې د دې سره معامله ساتي خو زړه د دینه متنفر. نو الله پاک چې کله د اسلام دوباره د غالب کېدو اراده او پرمای نو د هر جابر عنید سرکشه د قوت به ختم کی او الله تعالی به داغه په ځای باندې چې دینو داغه قوت به ختم کی او الله تعالی به د عدل او د انصاف د پاره چې دینو داسې افراد پیدا کی
د حضرت امام مهدی علیه السلام د انصارو په شکل کې د حضرت امام مهدی علیه السلام په شکل کې چې دنیا به خدای پاک دوباره د عدل او د انصاف نه ډکه کړي. الله تعالی دې موږ ته د حق تابعداري نصیب کړي. الله تعالی دې موږ د حضرت امام مهدی علیه السلام په قیادت کې چې الله پاک کوم عظیم انقلاب په ځمکه باندې برپا کوونکی دی، الله پاک دې موږ خپل شان رحمت سره، رحم سره، کرم سره او فضل سره د هغې دپاره یو ذریعه وګرځي او خدای پاک چې دی نو زموږ د هغې دپاره موږ چې د مرګتیا اهل وګرځي.